کله چې وی الله جل شانه د یو انسان د عزت فیصله وکړي نو که ټوله دنیا را یوځای شي هغه انسان څوک هم نشي بې عزته کولی. نن چې ملګرو اتا تاړل کوم کردار ادا کو په سپریم کورټ کې نو تاسو به حیران شئ. بل طرف ته ملګرو د سپریم کورټ له طرفه عمران خان ته یو ډېر غټ ریلیف میلاو شو. اسحاق ډار اخر ولې د نگران وزیر اعظم په طور باندې مخې ته کېښودلی شو. یو څو اهم ډیټیل ستاسو سره مخې ته ږدم. اولنی چې کوم د خوشحالۍ او اهم ترین خبر دی نو هغه دا دی چې د 9 اګست پورې عمران خان ته ریلیف میلاو شو چې عمران خان دی نه ګرفتارولی کېږي. بل طرف ته ملګرو نن د عمران خان په سپریم کورټ کې پیشي وه. هلته کې ملګرو څوک و؟ جناب عطا تاړل. د عطا تاړل چې کوم وایس دی ملګرو نو هغه زه ستاسو سره شریک کومه. د هغې نه بعد زه د پلانینګ تاسو ته ښیم او په عمران خان چې په سپریم کورټ کې نن کومه حمله شوې ده نو په هغې باندې هم یو څو خبرې کوو. سینئر ساتھیوں سے رزاق مرزا صاحب سے صدیق اوان صاحب سے دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کی گائیڈنس میں ہم نے چلنا ہے تو مہربانی فرما کے کل ذرا بھرپور پریزنس نظر آنی چاہیے. یہ بڑی پارٹی کے لیے سبکی ہوتی ہے کہ جب وہ بدماشوں کی طرح دندناتے پھرتے ہیں اور ہماری طرف سے 1 یا 2 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ابھی تو ہم گورنمنٹ میں ہیں تو یہ حالات ہیں تو مہربانی فرما کے کل ذرا پاور شو ہوگا اور یہ اگلے 2-3 دن ہم نے اس کو سسٹین رکھنا ہے. تاسو ملګرو د جناب عطا تاړل دغه خبرې واورېدې چیرې موږ له یوه غټه پاور شو پکار ده چې موږ په سپریم کورټ کې وکړو. عمران خان چاله دعوت هم نه دی ورکړی خو بیا هم وګورئ ملګرو په عدالت کې عمران خان ته څومره خلک ولاړ دی او څومره خلک د هغه دپاره ناربازي کوي. دلته عطا تاړل دا سوچ هم و چیرې موږ به عدالت ته لاړ شو او د ده خلاف به موږ ناربازي وکړو خو هغه ناربازي الله جل شانه د دوی په خولو باندې مهرونه ولګول پټۍ یې پې ولګولې یو لفظ یې هم نه دی استعمال کړی ځکه چې هلته د خلکو هغه محبت یې وکتو نو هغه خپل ارڅه ته لاړل تېر شو بیا نو دوی خو په پوره پلانینګ باندې تلي. د افسوس مقام خو دا دی ملګرو یو څو ورځې مخکې د عدالت نه په چا پسې پرانا ثناء الله صاحب پسې پولیسو تیر اډر ورکو چیرې دا سړی لاس نیولې عدالت ته راولئ چې کله د دوی پیشیانې وي او چې کله په دوی باندې څه کیس وي نو دا به بیا تاسو ته په عدالت کې په نظر باندې نه راځي خو چې کله د شرارت ټیم وي او د دوی کوشش دی چیرې موږ یو شرارت وکړو او موږ یو پلانینګ جوړ کړو نو دا به سره بیا د چا د پاور شو د هغې سره به تاسو سره څه تاسو ته به په عدالت کې په نظر باندې راځي. اول خو وتعز من تشاء وتذل من تشاء بېشکه عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا دا هغه لوی رب دی. دې سیټ کې تاسو دغه ویډیو کتلی شئ چې دا په کومه طریقه باندې د دیوال ته ولاړ دی چې کوم کسان د هغه بړه شو والا کسان ځان سره راغونډ کړي نو هغه کسان هم په خوا کې نشته او اریان دریان دغه عمران خان ته ګوري چې الله جل شانه دې سړي ته په کومه طریقه باندې عزت ورکړی دی. دلته که تاسو وګورئ ملګرو اول خو د عوامو نه دوی کوشش کوو ځکه چې یو خوب او حراس چې کوم دی هغه په عوامو کې واچو کوشش یې دا ده چې یاره خلک د عمران خان نوم نالي. اوس دلته که وګورئ په عدالت کې نو هغه چې کوم د عوامو کردار دی نو هغه څوک ادا کوي هغه وکیلان ادا کوي. نو اوس دوی عدالت ته هم ورغله په دې سوچ باندې چیرې د عمران خان دا عزت موږ کم کړو او داسې څه ترتیب جوړ کړو چیرې دغه وکیلان ده ته راغونډه نه کوي. نو دغه پاور شو خو دغه تاسو وکتله خو تاسو ته ما وویل چې عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا دا الله جل شانه دی. اوس راځو ملګرو په عمران خان باندې چې کومه حمله شوې ده نو زه تاسو ته دې سیټ کې دا ویډیو شو کومه دې ویډیو کې تاسو وګورئ ملګرو چې په عمران خان باندې د بره نه یو بوتل راپرېوځي دا صرف او صرف د دې طرف ته مسکال دی او اشاره ده چې ګوره عمران خان صاحب ته په عدالت کې هم نه محفوظ او چې موږ څه ټایم هم وغواړو نو په تا باندې حمله کولی شو ځکه ملګرو د دې بوتل په ځای باندې د پېټرول بم هم کیدی شو د دې بوتل په ځای باندې ملګرو ګرنیټ هم کیدی شو چې هغه په عمران خان باندې ورلوېدلی وی ځکه چې د اوسه پورې خو د دغې کس پته ونه لګېده چې دا ډک بوتل د اوبو په عمران خان باندې چا راغورځولی دی. نو دوی دغې طرف ته اشاره کوي او دا یې واضحه کړه چیرې موږ په عدالت کې هم خپل کردار ادا کولی شو. عمران خان د آئین او د قانون مطابق په عدالتونو کې خپله پیشي کوي د دوی اوس دا سوچ دی چې عمران خان عدالتونو ته هم نه ځي ځکه چې عمران خان به خپله دا سوچ کوي چیرې زه خو دغلته هم محفوظ نه یم دومره سیورټي د هغې باوجود هم یو کس رالګي او د بره عمران خان باندې بوتل راچوي او د اوسه پورې دې کس پته ونه لګېده چې دا کس څوک دی. اوس ملګرو راځو د نگران وزیر اعظم طرف ته دا ویل کېږي چې نون لیګ والا دلته کې د اسحاق ډار صاحب نوم ورکړی دی ولې ورکړی دی ملګرو څنګه چې تاسو د عطا تاړل دا وایس واورېدو
چې نن خو زموږ سره وس دی، نن زموږ سره طاقت دی او حکومت دی، د هغې باوجود هم موږ کمزور یو. دلته کې د اسحاق ډار نوم ولې اخر مخې ته کېښودلی شو؟ ځکه مخې ته کېښودلی شو ملګرو چې دوی ته هم پته ده چې که زموږ نه اقتدار لاړه انشاءالله العزیز 8 اګست نه واخله د 12 اګسته پورې دوی به خپلې بشترې انغاړي او د دې موجوده حکومت نه به ځي. بیا به طاقت چاته میلو شي هغه تاسو ټولو ته پته ده. دوی سره هم دغه سوچ او فکر دی چېرې کله نگران وزیر اعظم راشي نو زموږ د لاسه به هم طاقت لاړ شي، هسې نه چې دا ګیم الټه نه شي او زموږ سره هغه کردار وشي چې بیا مونږ لاس مروړو. نو انشاءالله العزیز هم هغه کردار به در سره کېږي چې ستاسو په سوچ کې به هم نه، ځکه چې هغه کېږي چې الله جل شانه له طرفه کومه فیصله وي، هغه نه کېږي چې د انسان کمپلیننګ وي. ځکه عمران خان وایي ایک پلین وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے اور ایک پلین وہ ہوتا ہے جو الله جل شانه بناتا ہے. نو هم حق به کېږي چې څه فیصله د بره نه کېږي او الله جل شانه کومه فیصله د عمران خان دپاره کړي. نو هغې خلکو ته یم چې تاسو لږ سوچ وکئ چې په دې ملک کې آئین او قانون څه څیز دی. آئین او قانون دا دی چې یاره د نگران وزیر اعلی یا د نگران وزیر اعظم هغه به د پارټۍ سره څه تعلقات نه، هغه به د پارټۍ کس نه، هغه به د پارټۍ نه هټ کر سړی وي. نو که دلته اسحاق ډار راشي نو آیا د آئین او د قانون به څه اهمیت پاتې شي؟ اسحاق ډار دوی د دې وجې راولي چېرې زمونږ کوم حکمونه دي او زمونږ کومې خبرې دي هغه بیا مونږ ځای کوو چې انشاءالله العزیز چې رب نه دا امید ساتو چې د حق او د سچ فیصله به کېږي. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.